وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة بقرة آية نمبر 47. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کئی زما نعمت، التی آغا انعمتو چې ما انعام کړو علیکم پتاسو باندې، و انی اور یقینا ما فضلتکم فضیلت تر کړو تاسو له علی العالمین په ټولو جهان باندې، په ټولو نیشنز باندې. علی العالمین مینز د ټولو خلکو په جهان باندې. د بنی اسرائیل په باره کې دا سیکنډ رکو ده. دینه مخکې مونږ یو رکو د بنی اسرائیل په باره کې ویله او په هغې کې مونږ د بنی اسرائیل ټول یو پازیټیو ری انفورسمنټ مونږ ووی چې هغوی ته الله څه نیګیټیو خبرې نه وې کړې ان د فرست رکو، بلکې الله ورته هدایت، الله ټرای ټو ګیو دیم ګایډنس مور چې زما نعمت یاد کړي، زما وعده پوره کړي او تاسو فتقون، تاسو زما تقوا اختیار کړئ، تاسو زکات ورکوئ، مونځ کوئ، رکوع کوئ، صبر کوئ، صلاح سره د صلاح او د صبر نه هیلپ اخلئ، د خاشعینو نه شئ. نو دا ټول یو پازیټیو ری انفورسمنټ و. اوس ان د نیکسټ رکوع چې کوم رکوع مونږ اوس شروع کوو هغې کې مونږ د بني اسرائیلو په باره کې یو نیګیټیو ری انفورسمنټ وایو. یو لانګ لیسټ دی د بني اسرائیل د جرم، یو لانګ لیسټ of their crimes. د کانورسیشن یو ډیفرنٹ فلیور اختیار کی په دې رکوع کې، یو ډیفرنٹ ټون اختیار کی دلته، او دلته الله دوی ته د خپل فیورز چې الله په دوی باندې کړي هغه ورته یادوي، او دوی چې کم جرمونه کړي دي، کم ظلمونه دوی کړي دي، کم دغه چې دوی هغه کړي دي کرایمز، هغه ورته الله تعالی یادوي. There's gonna be a long list of their crimes and they are 8 رکوز. د بني اسرائیل په جرم په باره کې الله تعالی 8 رکوز نازل کړي دي، څنګه په دوی باندې الله تعالی خپل فیورز کړي دي او دوی څنګه د هغې وایلیشن کړی دی، څنګه د الله تعالی ټول نعمتونه وایلیټ کړي دي. په هغې باره کې الله تعالی has dedicated 8 رکوز on the crimes of بني اسرائیل. So now there's gonna be a long list of their crimes. یو خبره تاسو نوٹ کړئ چې په قرآن کې د بني اسرائیل ډیر زیات ذکر راغلی دی. This is the one nation that has been mentioned a lot in the Quran over and over again. او قرآن بني اسرائیل ته بار بار دعوه کوي، بار بار د اسلام طرف ته راغواړي. نو مونږ له پکار دی چې جویش کمیونټي، یهود، دوی ته وی جوز چې کوم بني اسرائیل دی هغوی ته جویش وی، او یهود هم ورته وی، او دوی ته بني اسرائیل هم وی. نو موږ له پکار چې وی شوډ کانسټنټلی میک دعوه ټو دیم. موږ د دې یهودیانو نوم واورو یا موږ څه ووایو چې دا کار کړی دی، نو موږ وایو لعنه الله، لعنت دې شي په دوی باندې. why we should make constant da'wah to them because the Quran does. په قرآن کې دوی ته الله تعالی بار بار دغه کړی د دعوه. نو زما او د ستام دا جواب دی چې چېرته د جویش کمیونټي سره انټراکشن او ریلیشن راشي، we should constantly make da'wah to them because Quran does. This is the sunnah of the Quran. Now let's start. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. په دې لفظ باندې ځان پوه کړئ. بنی اسرائیل څه ته وایي؟ بنی اسرائیل لقب و د حضرت یعقوب علیه السلام، او د حضرت یعقوب علیه السلام 12 سنز و، 12 زامن و، 12 سنز، او د دې 12 سنز نه 12 ټرایبز جوړ شو، 12 سوسایټیز جوړ شو. نو دا 12 غټ فیملیز د دوی نه جوړ شو. نو هغوی ټولو ته به په یو ځای باندې وی یا بني اسرائیل، ای د اسرائیل ټرایب، رائٹ، یا بني اسرائیل د ټرایب اف اسرائیل. نو اور اسرائیل لقب و د حضرت یعقوب علیه السلام. نو دوی ته اوس الله تعالی په دوی باندې اوس یو نیګیټیو ری انفورسمنټ شروع کو. الله دوی ته وی یا بني اسرائیل، ای بني اسرائیل، یاد کئ نعمتي، زمان نعمت، التي آغا انعمتو چې ما انعام کړی علیکم په تاسو باندې، و انی
او یقینا صرف ما فضلتکم فضیلت درکړی تاسو له علی العالمین په ټول جهان باندې دا یقینا ما یې ورسره ځکه وایي وانی او یقینا صرف ما فضیلت درکړی بني اسرائیل به دا خبره کوله چې مونږ سپیشل نیشن یو مونږ چوزن نیشن یو مونږ ډېر زیات پروفیټس او میسنجرز رسولان راغلي مونږ ډېر زیات صحیفې او کتابونه راغلي هغه ځکه بیکاز مونږ سپیشل یو زمونږ جینز کې څه سپیشیالټي ده زمونږ لینیج ډېر سپیشل دی نو ځکه دا مونږ سره کېږي دلته دوی ته الله واني ما تاسو له فضیلت درکړی یقینا صرف ما ګوره زه دوه دغه کوم کنه خبرې او هغه دوه خبرې کې تاسو فرق وباسئ ما تاسو له فضیلت درکړو یقینا صرف او صرف ما تاسو له فضیلت درکړو په دې کې فرق دی رائټ نو وانی مطلب دی یقینا صرف او صرف ما تاسو له فضیلت درکړو بل چا نه دی درکړی ستاسو جینز کې څه سپیشیالټي نه وه چې تاسو چوزن او سپیشل نیشن شوئ نه اټ واز اونلی می وانی صرف زوم فضلتکم چې فضیلت درکو ما تاسو له علی العالمین په ټولو جهانو باندې دلته دا لفظ چې کوم دی علی العالمین اټ مینز چې د انسانانو په ټولو جهان په دې جهان کې چې څونه انسانان دي په هغه ټول کې څونه سوسایټیز دي څومره فیملیز دي څومره نیشنز دي په هغه ټولو کې ما تاسو له فضیلت درکو چې ما په تاسو کې رسولان رولېږل ما په تاسو کې میسنجرز رولېږل ما په تاسو کې بکس رولېږل اوور اینڈ اوور اگین ما تاسو له فضیلت درکړو اور اوس په دوی ته الله تعالی خپل فضیلت یادوي چې ما څنګه تاسو له فضیلت درکړی نو اوس په دوی ته الله د دوی هیسټري وایي دوی ته اوس الله خپله ټوله هیسټري وایي سو ان د نیکسټ دا اوس چې کوم آیتونه را روان دي په دوی کې د دوی هیسټري ده چې دوی څه جرمونه کړي دي او دوی له الله فضیلت څنګه ورکړی چې دوی یې معاف کړي او دوی له فیورز ورکړي او د فرعون د سختو نه دوی را آزاد کړي نو هغه ټول فضیلت به دوی ته اوس الله تعالی یادوي Now the next ayah واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا and have fear او یریږئ یوما د هغه ورځ نه لا نه به تجزي څه فایده ورکوي نفسا یو نفس عن نفس بل نفس لا شیئا कुछ भी इस in any way shape and form but इस फायदा न ورکوي ولا يقبل اور نه به قبلیږي منها د دوی نه شفاعت څه قسمه شفارس ولا او نه یؤخذ دوی نه به اخیستې کېږي منها دوی نه به اخیستې کېږي عدل څه بدله ولا او نه هم د دوی ینصرون به مدد کېږي او تاسو ویریږئ د هغه ورځ نه د اوسه پورې و دوی ته الله تعالی وایي واتقوا الله have fear of Allah اوس ورته الله وایي واتقوا یوما زمانه نه یریږئ فاین at least د هغه ورځ نه ویریږئ اوس دوی ته الله دا نه وایي چې زمانه ویریږئ واتقوا الله بیکاز د دوی نه الله هغه ایکسپیکټیشنز د سره نشته چې دوی به د زمانه ویریږي نو الله بل ټون استعمال کړي بل لاره استعمال کړي او ته واتقوا یوما تاسو د زمانه نه یریږئ نو فاین ما یریږئ at least هغه ورځ نه ویریږئ لا تجزي نفسا چې هیڅ فایده به نه ورکوي یو نفس بل نفس ته هغه د یری هغه سټانډرډ ورته الله تعالی لو کې چې زمانه نه یریږئ نو بس مه یریږئ at least هغه ورځ نه ویریږئ د ججمنټ ډے نه ویریږئ د ډے اف ریزرکشن نه ویریږئ لا تجزي نفسا عن نفس نه به فایده ورکوي یو نفس بل نفس له شیئا کچھ بھی in any way shape and form دا ورته الله ولې وایي چې نه به فایده ورکوي یو نفس بل نفس ته بیکاز دوی به دا وایي چې موسی علیه السلام شته که نه موسی علیه السلام به زمونږ په باره کې ودرېږي زمونږ الله ته او زمونږ د ټولو جرمونو به هغه جواب ورکوي هغه نه به مونږ دا دغه اخلو فایده د ورځ په آخرت باندې الله ورته وایي لا تجزي نفسا عن نفس نه به فایده ورکوي یو نفس بل نفس ته شیئا اسنا ولا يقبل منها شفاعة او نه به قبلیږي د دوی نه څه شفارس ګوره په دنیا کې موږ د یو بل شفارس وکړو موږ یو خپل یو باس که نه او یو منیجر نو هغه منیجر د تاسو له اگزامپل در کوم چې یو باس یو منیجر
باس د ټولې کمپنۍ هیډ دی او منیجر د هغه د لاندې دی. منیجر څوک چې خپل زوی له جاب ورکي، نو هغه زوی چې کوم دی هغه د منیجر ډېرې فایدې الي، د خپل پلار ډېرې فایدې الي چې به زما خو پلار شته که نه چې زه څه غلطي کوم نو زما پلار به زما دغه به پټوي او ما به سیف کوي. نو هغه نه چې څه مسټیکس وشي نو هغه باس ورته ډېر زیات غوسه شي چې ته ولې دغه کار کوې، why are you doing this. نو د باس او د زوی په منځ کې څوک راشي، هغه منیجر راشي. هغه منیجر باس ته وایي چې اټس اوکې دا زما زوی دی، لږ رعایت ورسره وکړه، he's with me so please have faith in me, next time دې دا مسټیک نه کوي. نو ګوره څنګه هغه پلار د خپل زوی شفارس وکړي او د هغه جاب بچ کړي. دغه شان په دنیا کې موږ ډېر زیات شفارسونه کوو and we get safe. د ورځ په آخرت باندې هېڅ څه شفارس نشته. او بني اسرائیل به وایي چې موسی علیه السلام راځي زموږ شفاعه به کوي او هغه زموږ یو قسم له منیجر شان دی، هغه به الله تعالی ته ودرېږي او الله تعالی باس دی او موسی علیه السلام د هغه منیجر دی او بس دا منیجر به الله ته ودرېږي او به زموږ شفاعه به وکړي او موږ به بچ کړي. الله ورته ولا يقبل منها شفاعة، نه به قبلیږي د ستاسو نه څه شفارت، ولا یؤخذ منها، او نه به اخیستل کېږي د ستاسو نه عدلا څه بدله. د ورځ په آخرت باندې به داسې خلک هم راځي چې هغوی به خپل پوره فیملی، مور او پلار، خپل پوره ټرایب به الله ته ورکړي چې دا واله دوی جهنم ته ولېږه خو ما بچ که، ما د هیل فایر نه بچ که. دلته ورته الله وایي نه به اخیستلی کېږي د هغوی نه څه بدله، څه به ترې نه اخیستل کېږي چې دا واله او ما بچ که، داسې به هېڅ هم نه کېږي. دا ځکه الله منشن کړي دي ان د قرآن بیکاز دا به کېږي، د ورځ په آخرت به دا کېږي. مې الله پروټیکټ اس. نو الله وایي چې اول خو به هېڅ منیجر ماته د چا شفارس نشي کولی. دویم که هغه ماته شفارس هم کړي نو هغه به زه د سره نه قبلومه، ولا هم ینصرون، او نه به د هغوی مدد کېږي. فرست هغوی به وایي چې موږ د چا نه فایده میلاو شي، الله وایي هېڅ فایده به نه میلاویږي. بیا به دوی وایي چې موږ له دې څوک شفارس وکړي نو الله وایي هېڅ څه شفارس به نه قبلیږي. بیا به دوی وایي چې زموږ نه د الله په بدله کې سوالي، الله ورته وایي ولا یؤخذ منها عدل، نه به هېڅ څه بدله اخیستی کېږي. نو په آخره کې دوی څه کول شي، په آخره کې دوی تش چغې ویل شي، دوی صرف دا ویل شي چې هیلپ مدد وکړئ زمونږه. په آخره کې الله تعالی څه وایي ولا هم ینصرون، او د هغوی به مدد هم نه کېږي. may Allah protect us from them. د ورځ په آخرت باندې به د بني اسرائیل او د جوز د یهود د دوی به هېڅ قسمه هیلپ نه کېږي د ورځ په آخرت باندې. خو په دنیا کې د بني اسرائیل الله ډېر زیات هیلپ کړی دی او د هغه هیلپ یو لانګ لیست دی چې کوم به اوس موږ وایو. in the next آیه دوی ته الله تعالی یادوي چې په آخرت کې خو ما ستاسو هیلپ نه دی، زه به ستاسو هیلپ نه کوم، ولا هم ینصرون. خو په دې دنیا کې ما ستاسو ډېر مدد کړی دی. او څنګه ما مدد کړی دی، وإذ نجیناکم من آل فرعون، او چې څنګه او ما تاسو له نجات درکړی من آل فرعون، د فرعون د ډاینسټي نه، د فرعون د فیملی نه، من آل فرعون. اوس یو لانګ هیسټوریکل لیست دی چې دوی له الله تعالی فضیلت څنګه ورکړی په دې دنیا کې، او د دې دنیا کې الله تعالی د دوی هیلپ څنګه کړی، خو په آخرت کې ولا هم ینصرون، دوی به هیلپ نه کېږي. نو الله ته وإذ او یاد کوي and remember yourself and remind yourselves of نجیناکم چې ما تاسو له نجات درکو من آل فرعون from the dynasty of فرعون. نجیناکم لفظ دا لک وګورئ، نجیناکم مطلب دی چې یو کار بار بار کیږي. نو ما تاسو له یو ځل نجات نو درکړی بلکې بار بار به ما تاسو له نجات درکو، بار به ما تاسو هیلپ کو. نجیناکم من آل فرعون from فرعون یسومونکم سوء العذاب، اور هغوی به تاسو له درکو سخت ترین عذاب. یسومونکم تاسو له به درکو سوء العذاب، سخت ترین بدترین عذاب. سوء مطلب ډېر nasty, the worst kind of torture, the worst kind of عذاب، هغې ته وایي سوء. او سوء تاسو ته یو لیټرل مینینګ وایم چې ګوره موږ اکثر دغه ته ناست یو که نه ټي وي ته، او موږ په ټي وي داسې څه وګورو چې موږ هغې ته نشو کتلی، داسې وینې وګورو، یو کس په ډېر خراب حالات کې مړ کېږي نو موږ وایو چینل چینج کړه، دیټ سو ناسټي،
هغه شی چې کوم تاسو د سره لیدلی نشئ. سوء العذاب دې ته وایي چې په مخ باندې ستا خټې پورې کوي. they put mud on your face, they would blacken your faces. مخونه چې چاله تورولي هغې ته هم وایي سوء العذاب, nasty عذاب. اور دا سوء العذاب سو یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. یذبحون اغوی به ذبح کول ابناءکم ستاسو زامن تمہارے بیٹے و یستحیون اور اغوی به ژوندي پرېښودل نساءکم ستاسو ښځې. تاسو ټول ته به پته وي فرعون یو ډریم کتلی, یو خوب یې کتلی او هغې کې ویلي چې د بني اسرائیل به یو ماشوم راځي, یو هلک به د بني اسرائیل راځي او هغه به زما د خاتمې ذریعه جوړیږي. نو فرعون حکم ورکو چې په بني اسرائیل کې چې څومره هلکان پیدا کېږي ټول ذبح کوي, ټول. There was a genocide of children. ټول ماشومان ذبح شوي. یو مفسر وایي چې تقریبا 70,000 ماشومان فرعون ذبح کړي. 70,000 children died. 70,000. اور د 90,000 ښځو حمل یې ضایع کړی. like even before they were born, د پیدایش نه مخکې 90,000 ښځو حمل هغوی ضایع کړی. and 70,000 children فرعون ذبح کړي. نو this was the سوء العذاب یذبحون ابناءکم. او دلته دې باندې ځان په دې الفاظ باندې تاسو ځان پوهیږئ چې الله یذبحون ابناءکم هغوی به ذبح کول ستاسو زامن, ستاسو بیټې. پکار دی چې بیا الله ویلو چې ویستحیون بناتکم او ژوندي به پرېښودل ستاسو لوڼه. رایټ, که یو ځای کې استعمال کو ابناءکم نو پکار دی چې په نیکسټ ځای کې و بناتکم ویستحیون بناتکم. خو نه, دلته الله وی ویستحیون نساءکم او ژوندي به پرېښودې ستاسو ښځې. ښځې به ژوندي پرېښودې او د ښځو سره به بیا څه کول تاسو پوهیږئ. I don't have to spell it out for you. خو فرعون would have their way out with the women of بني اسرائیل. د بني اسرائیل چې کومې ښځې وې هغه به humiliate کولې. د هغوی سیلف ریسپیکټ, هغوی سیلف ریسپیکټ یې ختم کړی. Fir'aun crushed the self-respect of the women of Bani Israel. You know, د یو نیشن, د یو سوسایټي, د یو کور چې کوم ریسپیکټ یې که نه ا د چا نه راځي, ا د وایف نه راځي, د مدر نه راځي, د خور نه راځي. یو سړي ته چې سم وایې که نه ته وایه. جنګ کې یو کس راشي که نه او ته خبرې کوي. خو چې کله یو کس د سړي ته د هغه د وایف په باره کې, د هغه د مدر یا د هغه د سسټر په باره کې څه ناڅه ووایي که نه, that's it. The conversation has finished now. او فرعون څه کړي, the worst kind of humiliation په یو نیشن باندې چې تېرېدی شي نو هغه دا دی چې د هغوی women violate کېږي, د هغوی ښځې violate کېږي. This is the worst kind of torture. This is سوء العذاب, سوء العذاب. No respect left, no dignity left, no self-respect left. Pharaoh crushed them. زامن به ولا ذبح کول, یذبحون ابناءکم, زامن به ولا ذبح کول, و یستحیون نساءکم او ښځې به ولا ژوندۍ پرېښودې. وفي ذلکم او په دې کې د ستاسو دپاره بلاء, ستاسو دپاره ازمایشو, من ربکم, ستاسو د رب نه, ستاسو د ماسټر نه, عظیم, ډېر غټ ازمایشو. په دې کې د ستاسو دپاره ډېر غټ ازمایش و فرام یور ماسټر, چې یو ازمایش ته الله تعالی خپله وایي چې هغه عظیم و, ډېر لوی و په تاسو باندې. نو it was a great ازمایش on them اور هغوی له الله د فرعون نه نجات ورکو. Now the next ayah, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ فَرَقْنَا, ګوره دلته د بني اسرائیل هیسټري منشن شوې ده خو په دې کې سیکونس نشته. دغه چې کوم دی که نه قرآن, هغه داسې کتاب نه دی چې هغه تا ته یو سټوري کوي او هغه سیکونس برابري. دا مین میډ کتابونه کې کېږي چې چپټر وي او باقاعده
پوره والیومز دي، خو په قرآن کې داسې سیکونس نشته چې اول دا ایونټ شوی د دې ایونټ نه بعد بیا دا ایونټ به هیستري کې شوی. نو د الله تعالی خپل یو سټایل دی، هغه سټایل کې الله تعالی دغه کوي سټوري، او د سټوري مین مقصد هی دی چې تعالی الله د هغې نه لیسن درکړي، دا نه چې تا هغه سټوري نه مزه والې، بلکې تا هغې سټوري نه لیسن ته سالې. زیاتره سټوریز په قرآن کې ریپیټ شوي دي، بار بار راغلي دي، خو په هر صورت کې یو تیم دی، یو لیسن دی، د هر صورت یو خپل سټایل دی، اور الله تعالی به د سټوري صرف هغه پارټ بیانوي چې کم د هغه صورت د سټایل مطابق، د هغه صورت د تیم مطابقي. Sequence is not the fashion of Allah subhanahu wa ta'ala. Sequence maintain کول is a man-made logical standard. مونږ وایي په بک کې مونږ وایي چې دا چاپټر دی، نو سوره از ناٹ ا چاپټر، سوره چاپټر نشي کېدی. په چاپټر کې هر څه ډېر سیکونس کېږي، او په چاپټر کې ریپیټیشن نه کېږي. چې یو شی ریپیټ کېږي نو په چاپټر کې لیکلی شوي چې go back to that lesson، فلا چاپټر ته واپس لاړ شه، هلته ما دا یو ځل ویلی دی. په بک کې دا کېږي، خو په قرآن کې ریپیټیشن کېږي. او په قرآن کې الله تعالی دا چریم نه وي چې واتقوا الله، نو د واتقوا الله دپاره واپس هغه فلا صورت ته لاړ شه، هلته ما ډېر ښکلی ایکسپلین کړی دی. نو this is the style of Allah چې Allah repeats himself over and over again. اور په ریپیټیشن کې هم یو لاجک دی، مونږ غفلت کې زمونږ دپاره الله تعالی یو خبره بار بار کوي، بار بار. this is the style of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah repeats himself. No, the story continues with إِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پاڑا بکم تمہاری وجہ سے البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے نجات دی تمہیں. I'm sorry, I'm speaking in Urdu. وَإِذْ فَرَقْنَا اور چې کله مونږ بیل کو بکم خاص تستاسو دپاره البحر سمندر، فَأَنْجَيْنَاكُمْ نو مکمل نجات ما تاسو له درکو. د دې نه مخکې مونږ لفظ استعمال کړی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، دې نه مخکې چې کوم ورډس و هغې کې مونږ وی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ. نَجَّيْنَاكُمْ مینینګ ما تاسو ته ویلی چې یو کار چې بار بار کېږي، ریپیټیشن یې په هغې کې، دوی له الله بار بار نجات ورکو. اوس دی فَأَنْجَيْنَاكُمْ، فَأَنْجَيْنَاكُمْ مطلب چې فاینل نجات، بس آخري نجات. وَأَغْرَقْنَا او مونږ غرق کو آل فرعون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او تاسو ورته کتل، تاسو هغه لیدو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ دا لفظ ډېر ښکلی دی، باندې ځان پوهېږئ. بني اسرائیل به دا سوچ کو چې فرعون دی خو ځان ته رب وي، خو ځان ته ماسټر وي، نو دوی به چې دا خو رب دی، دی خو چرم نشي مړ کېدی. نو چې کله فرعون په سمندر کې ډوبېدو، نو وانتم تنظرون د دوی سترګو ته یقین نه راتلو، د دوی هغه سترګې دی ور سټیرینګ. کله یو مونږ نارمل ګورو که نه، یو زمونږ سترګې داسې غټ کلاو چې مونږ وداوټ بلینکینګ اور آیز مونږ یو شي ته مسلسل داسې ګورو. ایته وانتم تنظرون لکه په یو سټیج باندې چې یو شو کېږي او ته هغه شو کې سم ډوب شوی او ته هغې ته مسلسل ګوري او ته خپل ارد ګرد نه بلکل خبر نه یې، هغې ته وایي وانتم تنظرون. الله وایي چې ما فرعون غرق کو او تاسو ورته کتل، تاسو په شاک کې وئ، تاسو وایي this is God, he is رب، he cannot be finished. تاسو ته یو شو په شان کتل چې دا څه منظر دی، and you were in shock. وانتم تنظرون. خو په دې کې الله پریزنٹ ټینس استعمال کړی، حال کې دا خبره کړې، حال کې پریزنٹ ټینس کې الله دا ویلي چې وانتم تنظرون او تاسو ورته ګورئ. پکار دی چې الله ویلي چې او تاسو ورته کتل پاست ټینس کې. خو دا پریزنٹ ټینس ولې استعمال شوی؟ بیکاز دا سوره بقره راغلی ده په مدینه کې، په مدینه کې دي بني اسرائیل جویش اوس په مدینه کې دي، اور دا کیسه اوس هزارو سال مخکې دا شوې ده دا کیسه، خو د بني اسرائیل په دې کیسې باندې ډېر فخر کوي تر نن ورځه پورې، او تر نن ورځه پورې هغوی په دې ورځ باندې روژه نیوي، د فرعون د خلاصېدو په ورځ باندې هغوی اوس هم جشن مناوي او روژه هغوی نیوي.
نو دوی په خپل سټوري باندې ډیر فخر کوي، ډیر پراید علي، او دوی دا سټوري د موسی علیه السلام او د فرعون دا سټوري دوی جنریشن ټو جنریشن پاس کوي، یو بل ته کوي، او چې دوی یو بل ته کوي نو دوی وایي چې مونږ د فرعون سره جنگ وکړو او فرعون زمونږ په مخ کې ډوب شو او مونږ ورته کتل. دوی دا نه وی چې زمونږ آبا او اجداد د فرعون سره جنگ شوی، زمونږ د فور فادرز د فرعون سره جنگ راغلی، نه دوی دا نه وی، دوی وی زمونږ ورسره راغلی، مونږ ورسره جنگ کړی، هغه زمونږ په مخ کې ډوب شوی. سبحان الله. هغوی په خپل هیسټري باندې زیات پراید لري. ګوره مسلمانان هم داسې دي، مسلمز هم وایي چې مدینه کې جنگ شوی نو مونږ دا کړي، او چې جنگ بدر او نو مسلمانانو حضرت ابوبکر صدیق د زمونږ د سایډ نه و. مونږ هم په خپل هیسټري کې ډېر زیات پراید الو. نو بني اسرائیل هم په خپل هیسټري کې ډېر فخر کوي. هغوی وایي نو الله ورته په هغه سټایل کې ویلي دي چې څنګه تاسو په خپل سټوري باندې پراید الئ. نو زه تاسو ته وایم چې وانتم تنظرون، تاسو ورته په شاک کې اوس هم ګورئ. Even now you are in shock of how I rescued you from the crimes of the Pharaoh, of what he did to you. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ وَعَدْنَا، او چې کله وعده واغسته مونږ موسی د موسی نه 40 د 40 لیلة شپو، ثم اتخذتم العجل، او بیا تاسو ونیولو یو بیبی کاف من بعده د دینه بعد وانتم ظالمون، او تاسو وی ظالمان. په دې رکوع کې دا هیسټري لګه سیکونس کې ده، اټس لایک ان ا کرونولوژیکل آرډر سیکونس کې ده، چې اول د فرعون ظلمونه، بیا الله هغوی له نجات ورکو، بیا دوی د هغه سیند نه را په دې بل سایډ باندې رالل، دوی د سی په یو سایډ باندې و چې فرعون ظلمونه په دوی باندې، بیا دوی له الله حکم ورکو چې د شپې د سمندر غاړې ته لاړ شي، او بیا موسی علیه السلام ته الله وحی وکړي چې خپل سټاف په اوبو کې ووه، او د هغه سټاف ته وجې اوبه چې کوم دي هغه 2 ځای شي، او د اوبو په منځ کې یوه لاره جوړه شي، او دا بني اسرائیل هغه اوبه د بل سایډ باندې لاړ شي چې فرعون دا وګوري، نو فرعون هم ورپسې لاړ شي، او چې کله فرعون د سمندر هغه منځ ته ورسي نو اوبه په هغه باندې راکولاو شي، هغه لاره بند شي او اوبه واپس را خلاص شي، او هغه په هغه ځای کې غرق شي د خپل ټول چې د هغه څونه ټرایب و د هغه ټولو سره. واغرقنا آل فرعون، او هم نے غرق کر دیا آل فرعون کو وانتم تنظرون، او بني اسرائیل په د ریور په هغه سایډ باندې رسیدلی، او هغوی ورته په شاک کې ګوري. د هغې نه بعد موسی علیه السلام ته الله حکم ورکړي چې د 40 شپو دپاره ته راشه، او زه تا ته څه وحي در کوم، تا ته څه صحیفې در کوم، څه لاز در کوم، د دې قوم دپاره اوس د لایف د تیرولو دپاره څه رولز اینډ ریګولیشنز در کوم. نو موسی علیه السلام د 40 ورځو دپاره لاړ شي، او هارون علیه السلام د خپل نیشن یو دغه پری دی انچارج چې زه ځم او ته به زما د نیشن خیال ساتې. نو هارون علیه السلام د نیشن سره ای، او موسی علیه السلام شپو له 40 نایټس دپاره لاړ شي. نو دوی څه وکړي چې دوی 12 ټرایبز یو، په دې 12 ټرایبز کې یو ټرایب کې یو کس داسې راشي چې کم د دې نیشن چې څومره ګولډ وي، سونه چې کم وي هغه میلټ کړي، او د هغې نه یو بیبي کاو جوړه کړي، بیبي کاو د غوا بچی ته جوړ کړي، او د هغې نه معبود جوړ کړي، او بیا هغه د هغې ورشپ شروع کړي. لکه دا دونه مغضوب قوم و که نه چې دوی هر څه په خپلو سترګو ولیدل. که دوی ته د موسی علیه السلام په رسول کېدو باندې څه شک و که نه، او دا دونه دا اوبه چې د دوی په سترګو په منځ کې جدا شوې، دونه غټه معجزه د دوی د سترګو په مخ کې وشوه، او فرعون دوی ته نجات میلاو شو. نو که دوی په ړونه کې څه شک و د موسی علیه السلام په باره کې، نو دا خبره انف وه د دوی دپاره چې دا شک دوی د زړونو نه لر شي چې yes he is the messenger of Allah سبحانه وتعالی. خو دوی بیا هم د موسی علیه السلام د تلو نه بعد هم دوی دومره غټ شرک دوی وکړو، او هغه هر څه دوی نه هیر شو، دوی په شرک کې مبتلا شو. وإذ وعدنا موسی، او چې کله موږ وعده واغسته د موسی علیه السلام نه د 40 شپو
څه مفسرین وایي چې دا 40 ورځې د رمضان وي، دا 40 days of رمضان وي. ثم بیا ثم کې لکه ثم او فا، ثم هم د بیا دپاره استعمالیږي او فا لفظ هم د بیا دپاره استعمالیږي چې بیا. خو ثم او فا کې دا فرق دی چې ثم مینس لږ ټایم بعد او فا مینس یکدم. دلته الله وی چې ثم لږ ټایم بعد موسی علیه السلام لاړو او دوی داسې ناست یو بل ته کتل او دوی بور شو، وایي چې څه وکړو راځئ چې ګولډ میلټ کړو او څه چې جوړ کړو. نو لږ دوی بور شو، موږ خو داسې بور یو، راځئ چې څه وکړو. نو ثم بیا ثم اتخذتم العجل، تاسو ونیولو یو بیبي کاو، یو بچړی. خو دلته الله دا نه دی ویلي چې ثم اتخذتم العجل الهي، تاسو ونیولو یو بچړه ایز معبود. ثم اتخذتم العجل الهي لفظ ورسره نه دی ویلی. الله صرف دا ووی چې تاسو ونیوله یو غوا. دا ولې؟ بیکاز الله له په دې خبره باندې دومره غصه ورغلې وه چې د غصې نه ونه وي چې تاسو ونیوله یو غوا، یو معبود، یو ورشپر، تاسو هغه نه یو اله تم جوړ کو. دغه څه ته وایي اله هغه څیز ته وایي چې د چا ورشپ کیږي، چې د چا عبادت کیږي. الله سره اله لفظ د سره ونه وي، بلکې صرف دا وایي چې تاسو ونیوله یو غوا، تاسو د هغه ورشپ وکړو. This is how disgusting is this act to Allah subhanahu wa ta'ala. This is how it is unthinkable. دا د سوچ نه بهر خبره ده. This is how disgusting is to Allah. چې الله دا خبره د سره نشي کولی چې تاسو ونیوله یو غوا، یو معبود. صرف دا ووی تاسو ونیوله یو غوا، او نور خو تاسو پوهیږئ چې د غوا سره م څه کړي دي. غوا سره مو شرک کړی دی. زه او زما سټانډرډ مو یو غوا له ورکړی دی. من بعده، د دې نه بعد هم په من بعده لینګویج کې ډېر شاک دی چې الله ورته وایي چې دونه هر څه ستاسو مخکې وشو، دونه دا غټ سین ما ستاسو د سترګو په مخامخ جدا کو، د فرعون ستاسو ته نجات ملاو شو. من بعده، د دې نه بعد هم تاسو ما سره شرک وکړو. وانتم ظالمون and you were the wrongdoers. تاسو ظلم کړی دی. ثم بیا عفونا عنکم، ما معاف کړی تاسو. من بعد ذالک، د دې نه بعد هم لعلکم تشکرون، شاید که تاسو شکر وباسئ. ثم عفونا، او بیا معاف کړئ ما تاسو. ګوره یو یې معاف کول، یو یې د زړه نه معاف کول. عفو دا لفظ چې کوم دی که نه، عفو it means to forgive someone with love, to forgive lovingly. you know یو mother or daughter جنګ وکړي، مور او لور جنګ وکړي، نو هغه لور راشي مور ته وي I'm sorry ماما، نو مور ورته وایي اټس اوکې. نو په خوله باندې خو هغه وایي چې اټس اوکې، خو د هغې د ټون نه او د باډي لینګویج نه دا اندازه کېږي چې اټس ناٹ اوکې. نو د مدر هیز forgived خو she did not forgive lovingly. this is not عفو. عفو هغې ته وایي چې ته وله یو هګم ورکړي، چیک باندې وله کسم ورکړي، او اټس اوکې، او بیا په سر باندې وله داسې لاس هم ووایي. هغې نه بعد وله سویټ ډش هم جوړ کړي او سویټ ډش هم وله ورکړي چې دا واله وخوره، او ډېره مینه دې وله پرې راځي. نو هغې ته وایي عفو. نو الله ورته وایي چې ثم عفونا، ما تاسو بیا معاف کړئ. اوس اخوا دیخوا معاف نه، ما تاسو lovingly معاف کړئ، ما تاسو lovingly with all love ما تاسو معاف کړئ. ما تاسو له یو نیو چانس ما تاسو له درکو، یو موقع ما تاسو له درکړه. من بعده، د دې نه بعد هم تاسو ما سره شرک وکړو، د شرک نه بعد هم ما تاسو له یو چانس درکو. الله وی زه هر څه معاف کوم، شرک نه معاف کوم. د شرک دغه شته معافي نه، هر څه معاف کېږي خو شرک نه معاف کېږي. د بني اسرائیل سره الله دا فیور هم کړی دی، ځکه خو الله وی چې وانی فضلتکم علی العالمین، ما تاسو له فضیلت درکړی، ما تاسو له فضیلت درکړی. دا هم یو ډېر غټ فضیلت دی چې الله د دوی شرک معاف کو. لعلکم تشکرون، شاید تاسو شکر ادا کړئ. او دا آیتونه راځي په مدینه کې، سوره بقره راځي په مدینه کې، پر رسول الله اسلام باندې بني اسرائیل دا آیتونه اوري. الله ورته وایي لعلکم تشکرون، شاید تاسو اوس هم شکر وباسئ چې اوس ستاسو دپاره هغه فاینل ریولیشن د قرآن
په دې باندې ایمان راوړئ. اوس هم ستاسو یو چانس شته، یو موقع شته، لعلکم تشکرون، شاید که تاسو شکر وباسئ. وإذ آتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون، او چې کله موږ ورکو موسی علیه السلام نه یو کتاب والفرقان او فرقان، لعلکم تهتدون، شاید که تاسو ته هدایت ملاو شي. دلته دی د غوا یو معبود جوړ کړی، د هغې ورشپ یې کو، او هلته موسی علیه السلام تللی و، د الله نه کتاب او فرقان ریسیف کو. دغه څه ته وایي کتاب. کتاب وایي لا ته، لا چې کوم کې ریګولیشنز وي، لا رولز وي. د زمونږ په لینګویج دې دپاره شریعه لفظ استعمالیږي، شریعه. فرقان څه ته وایي؟ فرقان هغه کتاب ته وایي چې کم د وجې ته رایټ او رانګ کې فرق کولی شي، چې کم د وجې تا ته هر څه بالکل صفا شي او تا کې هیڅ څه کنفیوژن نه وي. ای ته وایي فرقان. فرقان فرق کرنے والا، فرام رائٹ ٹو رانگ، اس سے گیپ نہیں، هر څه بالکل صفا شي ستا دپاره. ته کنفیوز نه یې چې دا زه په صحیح لاره روان یم که دا زه په غلطه لاره باندې روان یم. دیٹ از فرقان. There's a little background over here. موسی علیه السلام واپس راشي او هغه خپل نیشن وګوري چې دا په کم ګمراهۍ کې مبتلا شوی دی. نو د ډېر غصې نه چې کم فرقان او کتاب هغه ته الله تعالی ورکړي، هغه د ډېر غصې نه ښکته ګزار کړي، چې موسی علیه السلام کې ډېره زیاته غصه، هغه پرسنالټي کې ډېره زیاته غصه، او لاړ شي د هارون علیه السلام مرې ونیوي او ورته وایي چې I left you in charge، ته د دې نیشن انچارج، زه نه وم، نو زما په غیر موجودګۍ کې دوی څه کړي دي. نو هارون علیه السلام एकदम موسی علیه السلام کام کی، ریلیکس کی، او ورته وایي چې ای زما د مور زویه. اټس ویری بل صورت کې به موږ دا وایو انشاءالله د موسی علیه السلام سټوري ده چې کې ورته هارون علیه السلام وایي چې ای زما د مور زویه. دا مور ورته ځکه یاد کی چې ته څونه غصه یې ما ته، خو ته یاد ساته چې زما او ستا مور یو ده. لکه موسی علیه السلام نږدې و چې هارون علیه السلام یې ښه وښلی و، هغه ورته एकदम چې زما د مور زویه، مطلب زه ستا رور یم، زمونږ د دواړو یو you know we are brothers of the same mother literal means مونږ د یو مور زامن یو. نو لږ ریلیکس شه، لږ کام شه. نو موسی علیه السلام एकदम ریلیکس شي او بیا موسی علیه السلام خپل نیشن ته یو خطبه ورکړي. وإذ آتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون، مونږ ورکو موسی علیه السلام نه کتاب او فرقان شاید که تاسو هدایت واخلئ. دلته دوی ته الله وایي چې ما تاسو ته روډ وښودو، اوس تاسو په هغې باندې روان شئ. تهتدون لفظ مینز یو داسې کس چې کم د هدایت دپاره سټرګل کوي، کم د هدایت دپاره ځان ستړی کوي. الله وایي چې ما تاسو له کتاب درکو، ما تاسو له فرقان درکو، اوس تاسو دا صرف فالو کوئ، روډ تاسو ته ښکاري، تاسو پې اوس صرف واک وکئ. Now the next آیه وإذ اور جب قال، اوس ته موسی علیه السلام هغه خطبه د خپل نیشن چې هغه د هر څه وګوري او ډېر زیات غصه شي. دوی ته اوس موسی علیه السلام وایي وإذ قال موسی، او چې کله ووایي موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته، یا قوم ای زما قومه، انکم بېشک تاسو، ظلمتم ظلم وکړو، انفسکم په خپل نفسونو باندې، باتخاذکم العجله چې تاسو ونیولو یو غوا. دلته موسی علیه السلام هم دا ونوي چې باتخاذکم العجل الهی، دا اغم نشي ویلی، دا الفاظ اغم نشي ویلی چې دا کومه ګناه تاسو کړی زه په خوله هم نشم ویلی. فتوبو الی بارئکم، لہذا اوس تاسو استغفار وکئ، معافي غواړئ، الی بارئکم د خپل پیدا کوونکو والو نه، فقتلو پس تاسو یو بل قتل کوئ، انفسکم یو بل، ذالکم دا خیر لکم بهتره ده د ستاسو دپاره، عند بارئکم ستاسو د هغه رب په ها چې کوم تاسو پیدا کړي. فتابه نو متوجه شو، علیکم نو متوجه بشي په تاسو باندې الله، انه هو التواب الرحیم، بېشک هغه قبلی توبه رحیم او نهایت رحم کرنے والا ہے. وإذ قال موسی، او چې کله ووایي موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قومې ای زما قوم، انکم ظلمتم انفسکم، دا دې لینګویج دا ما د کس ته داسې ووایي، دا کوم دا ما ځکه ووایي بیکاز دې کې یو هنټ دی. هغه هنټ څه دی
چې دا نیشن موسی علیه السلام دوی ته وی چې تاسو ولې دا کار وکړو، زه نه وم تاسو ما غیر موجودګۍ کې دا کار وکړو. هغه نیشن ورته وی چې دا خو ټوله ستا غلطي ده، ته نه وې نو مونږ بور شو، مونږ وی چې څه وکړو او ته مونږ سره نه وې نو بس مونږ ځکه دا کار وکړو. نو موسی علیه السلام ورته وی چې نه دا ما نه دی، دا زما د وجې نه، دا ستاسو د خپل ځان سن دی. انکم ظلمتم انفسکم، دا ستاسو ظلم کړی دی په خپل ځان باندې. یو کس چې د ځان صفایي کوي او هغه باندې د دروغو څه الزام لګي او هغه بیا ځان صفا کوي، نو هغه بیا په داسې سټایل کې خبرې کوي چې انکم ظلمتم انفسکم، دا زما د وجې دا کار نه دی شوی، دا ستاسو د خپل ځان د وجې دا کار شوی دی. باتخاذکم العجله، چې تاسو یو غوا جوړه کړه، یو غوا نه تاسو یو معبود جوړ کو. فتوبوا الی بارئکم، لہذا تاسو معافي وغواړئ الی بارئکم، د خپل پیدا کوونکو والو نه. څوک ورته یادوي؟ الله، ماسټر ورته یادوي. دلته موسی علیه السلام دا ویلی شو چې د خپل خالق نه معافي وغواړي، خالق نه. خو هی سیز بارئکم، بارئکم مینز هغه ذات چې کم هر څه جوړ کړي دي، هر څه. نو موسی علیه السلام ورته په کس داسې لفظ استعمال کړو چې هغه تاسو جوړ کړي او دا تاسو څه جوړ کړل، هغه ستاسو خالق دی او دا تاسو په خپل لاس باندې څه شی تاسو جوړ کو. نو الی بارئکم، د خپل جوړونکو والو نه معافي وغواړئ. او معافي به څنګه غواړئ؟ ستاسو معافي به څنګه کېږي؟ فقتلوا انفسکم، پس تاسو خپلو کې یو خپل ځان قتل کړئ. ګوره دا 12 ټرایبز وو، 12 قبیلې وې. په دې 12 ټرایبز کې دې ټولو شرک نه کړی، ټولو په دې 12 ټرایبز کې د یو هر ټرایب نه یو څو کسانو چې کم په دې شرک کې مبتلا وو. نو چې کم ټرایب کې چا شرک کړی دی نو د هغه ټرایب کس په راځي او د خپل ټرایب هغه کس په مړ کوي. نو که دوی دا کار وکړو نو دوی ټول به الله معاف کړي. د دوی معافي هم صرف دا صورت و، آفټر آل دا شرک و، دا شرک و. شرک دونه په اسانۍ سره نه معاف کېږي. الله وی زه درله معاف کوم، شرک درله معاف کوم، خو په کم شرط، په دې شرط چې چا دا کار کړی دی هغه ټول یو هیو ټو کل دم آل. چې کم مرتد دی، چې کم مرتد هغه کس چې کم د اسلام نه بعد شرک ته لاړ شي، او دا بني اسرائیل د دې وخت مسلمانانو، او چې کم مرتد دي یو هیو ټو ایگزیکیوټ دم. نو که دا کار وشي نو دا به د ټولو د سایډ نه به یو جمع معافي به وي. دا لا زمونږ په شریعه کې هم شته، او دا لا بیسیکلی کیم فرام د شریعه اف موسی علیه السلام. او دوی بیا بحث کو چې دا ته څه دی، موږ به څنګه یو بل ځان به مړ کوو. نو موسی علیه السلام ورته وایي ذالکم خیر لکم، this is better for you، دا ستاسو لپاره ښه دی او دا زما ورډکټ نه دی. This came from my master، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، دا زما دغه نه ده خبره. This is the verdict of Allah سبحانه وتعالی. فتاب علیکم. ګوره ف لفظ رالو که نه، او ف ما تاسو څه ویل چې سم مینینګ دی. ف مینس فورن، اقدم. چې دوی دا کار وکړو فتاب علیکم، اقدم په دوی باندې الله متوجه شو. انه هو التواب الرحیم، बेशक هغه توبه قبول کوونکی اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو نه سخت پنشمنٹ زکو بیکاز دا شرک کو، دا شرک او د شرک معافی نشته. خو دوی الله معاف کړل ان ا وی چې چا دا کار کړی چې کم مرتد دي they have to be executed. بیا به معافي راځي. د لا سره ریلیکس کېدی نشي. دوی ډېر سینس کړي، ټول سینس ول الله معاف کړل. خو شرک is a big one. This one is shirk. It's a huge, it's a major sin. یو مفسر وایي چې دا ټول بني اسرائیل چې کومو دوی 6 لاک کسانو، 6 لاک و دوی 6 لاک. په دې 6 لاک کې 70,000 خلکو شرک and they were executed. هغې نه بعد موسی علیه السلام makes دعا. موسی علیه السلام الله تعالی ته دغه وکړي، دعا وکړي، هغې کې وایي چې الله زما نیشن معاف کړي. نو د موسی علیه السلام دعا is responded. نو یو مفسر دا هم لیکلی دی چې دا چې کم خلک ایگزیکیوټ شوي نو دوی ټولو له الله تعالی د شهادت رتبه ورکړي، او چې کم خلک پاتې شوي چې ډېر زیات خلک مړه شوي خو چې کم پاتې شو هغوی هم شرک کړی نو هغوی په موسی علیه السلام makes دعا and it is accepted. So we learned this is shirk
and شرک معاف کیږي نه خو they were being favored دوی سره الله دا فضیلت کړی and they were forgived. We'll continue the رکوع tomorrow inshallah. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.